أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون سورۃ عنکبوت تے مکی سورۃ تے پنځات یم دے رسو د سورۃ رومنا مخی سورۃ کے ابتلاء د انبیاء علیہم السلام ذکر شوا نو پدې صورت کې ابتلاء د مؤمنانو به ذکر کړي دارنګه مخکې صورت کې مسله د توحید ذکر شوا نو پدې صورت کې تحزیز ورکړي فی تبلیغ پاسا او دا مسله ورسوا تیزی ورکړي داستا کار دے نو دعوت کے تشجیع ورکی پاسا بہادر شاہ مسئلہ ورسوا دعوت صورت بئی ابتلاء المؤمنین وحلاک الجاہدین مومنان باندے ابتلاغانی راضی خو آخری حال داسی یہ چے منکرین کافران د مومنانو دشمنان تباہ کیگی خلاصہ د صورت بئی اول کے تشجیع دا تیزی ورکی بہادری ورکی پاسا بہادر شاہ دا مسئلہ ورسوا بیا د امتحاناتو تذکرہ کئی تا باندے امتحانات برازی نو اول امتحان برازی د نفس د طرفنا ستا نفس با آرام غواړي نو اللہ وی من جاہد فإنما یجاہد لنفسی چاچے کڑاو کون دے کڑاو د خپل پیدے د پار کئی چې سمرا دے کڑاو کړلین نو امر بدت میلاویگی که سمرا آرام کے خوبونه کے نو خاوری بواخلی لکا چاویلی دی چې سوک خوب کا کسوک خوب کا شب و روز خاوری بواخلی محنت چچا سمرا کرلے نو آغا مندلہ آغا تا کامیابی میلاو شوی دا آغا امتحان د نفس د طرفنا په هر سکی دے یو سڑے خوب کئی آرام کئی ویزا دا بیاشی کاغا د وړو په بارکی شي د طالب علمانو په بارکی شي ابتدا کې سبق نووي ز رستو بووم امتحان لبوم خبره به زیات شي آخر داو شي چې فیل شي نا د ورځې کار بل تم پرېدا د ورځې کار د ورځې سره ختمول پکار دی نو دا کړهو به څومره دا لګوخي دا چې دیو کو نو د دې فائدہ د دې ثمره د به تملاویږي
من جاهد فإنما يجاهد لنفسه ته چې ځان کړي ته چې سبق وې ته چې مهنت کې مزدوری کې نو داغه فائدہ به تا ته ملاويږي بیا دویم امتحان به پیش کړي د مور او پلار د طرفنا مور او پلار به نه پریدي مور او پلار به وي داسې مکوا دین ته به نه پریدي سبق ته به نه پریدي کار کسب ته به نه پریدي په دین باندې عمل کولو ته به نه پریدي نو الله رب العزت اتم آیات کې داغه تذکرہ کوي ووصینا الانسان بوالديه حسنا مور او پلار په باره کې همغه وصیت کړل حکم یو کړل چې د مور او پلار خبره به مني داغه سره به احسان کې خو کله هغه د شرک ترابلی هغه د باندې هغه کارونه کوي چې هغه ناجایز دي هغه د ګناه دي نو خبره به نه مانی بیا دریم امتحان برازي د مولیانو د طرفنا کم مولیان چې هغه علماء سو وته وي هغه به ته مړه قلار کینا منګ علم کړل نو منګ ته سب ګولو نو شو کول منګ ته سمې و میلاو شو زمنګ علم سمې ویونی وي چې تم پس علم کې تاب د علم نقلاری تاب د دین نقلاری دغه مولا د خبره بنا مانی دیبد توي هزار ګنا دي زما پغاړه الله وی دسی نشی کېده د یو سړی ګنا بل سړی نشي چتوله الله وی وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء دولسم آیات کې بداغه تذکرہ کړي دا امتحان بسمرئی وقت د امتحان نو پاغه باندې واقعه پیش کړي ورپسې د نوح علی السلام دا امتحان بسمرئی دا بټول عمرې دانه چې دا به یو سورزی وي دا به میاشي دا به کالی دا به دوی دا به لسی نه دا ټول عمر وي نوح علی السلام ته ګوره کنه نه نیم سو کال هغه باندې امتحانو هغه په دغه سخت او پخت کېو نو دا د ورځې شي نه ده د دوه نه ده یو سره ده مولا ده عالم ده هغه وای زو ستړی شوم بسته ګوره موږ دا سمره قران اوه سمره پیره موږ دا ترجمه وکړه سو کینی نه یا څوک منی نه څوک په عمل نه کوي منګه خبرې کو دی نه منی منګه خبرې کو مسلې بیانو او دی په عمل نه کوي قرار شه یو سړی نو دا مولا بومي د پزړه کې بم داسې راشي ما دومره چوي کنه دا پورا د بسته بس الله تعالی دغه عذر پیش کو خلکو خبره نه منلنو که خلکو خبره نه منلنو تب سمره کې ټول عمر سمره چې کولای شي نو کوي به چې کله ته دا خبره نه قوته خبره بخلاص شي د نوح علی السلام مثال داغه لپاره پیش کړي نه نیم سو کال لګ عمر نه ده کو د عمر په د کلونو په اعتبار سره یو سړی مسلمانې ده نو هم نه نیم سو کسان به مسلمان شيو لیکن په دومره عمر کې څوک مسلمانان نشو خبره کې څومره مسلمان شي ډېر لږ مسلمان شي الله وی ډېر لګو خدا امتحان چې راځي نو د امتحان بسنګي نو ورپسې کیفیت د امتحان واقعا د ابراهیم علی السلام پیش کړي تابانه امتحان چې راځي نو سخت به راځي
یو امتحان نرستو بل امتحان بداغې نه سخی. ابراهیم علیه السلام ته ګوره کنه امتحاناتو داغه مختلف نو امتحان په یو دام راغې ډېر امتحاناتو ودلته کې چې کوم ذکر کوي خلق وې الک ور ولا ور بل کوي او ورته واچوي ورته خلق واچو لیکن هغه د خپل خبر نه وغوخته هغه په شاشه نه نه تاسو ما وو ته بس ما توبه نه کوم مزه دا سینې دی ویلي دارنګي د لوط علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام واقعم په دې صورت کې پیش کړي اب هم دې د پاره خلق بخان دي خلق بټوغي کوي خلق بوي د دروغجن دي پیغمبران ته ویلې شوی دي نو تا ته هم خلق وي تا پسې هم خلق خبري کوي تا پسې به خلق بد ردی وي تا ته به دروغجن وي تا ته به سس پتوی به پتا باندې لګي تا به غلې کوي لیکن ته غلې کېږي بنا په هر زمانہ کې علماء حق باندې مختلف فتوی خلق لګولي چا باندې یوا چا باندې بل چا باندې بلا دې د پاره چې د سړی غلې شي دې د سترګو غړولو نه وځي تبسکه پروا مکوا وایا الله واستا امداد کوي نو آخر کې د هلاکت د کافرانو د مقابلینو هغه پیش کړي مقابل کې څوک فرعون پکې ده حامان پکې ده فرعون ده حامان ده قارون ده درنګ عادیان دي سمودیان دي د دغه خلکو هغه تباہی هغه پکې ذکر کړي نو بیا یو خبر راځي چې ولې دا دومره خلک چې وو نو د دې قوم ځان له خدایان نیولې وکنه نو خدایانو وسره سو نه کړه بچی نه کړه هغه وسره تعاون نه کړه نو داغه مثال پیش کړي دغه الها د الله نه سوا چې د خلکو کم نیولې وای دا چا یو نیولې چا بل نیولې چا بل داغي حال د سیده لګه د جولاګي د جالي جولاګي جال څه کولای شي څوک د غرمونه نشي بچ کولای د باران نه نشي بچ کولای خورخ نه نشي بچ کولای دا کور دی د جولا جال جولا کور دی وي د جولا کور هغه د اسشي نسوک بچ کولای نشي نکده نور الها نسی پیر بابا دی بل بابا دی بل بابا دی اولیاء کرام دی هغه نی ولدي شهیدان هغه نی ولدي ناغو چاله سکولای نشي ګوره ښا داغه تذکرہ کوي داغي مثال داسې ده لکه د جولاګي د جاله او دا کم چې مشرکان دي هغه څنګه دي هغه پشان د جولا دي هغه جولاګان دي او دا الها چې کم نیولي هغه د جولا د جالي پشان دي آیت تذکرہ کوي ستاب سکاری اتل ما اوحی الیک قران ولا قران بیانوا داغه تذکرہ کوي توحید بیانوا داغه تذکرہ کوي الف لام میم حروف مقطعات تی احسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون آیا گمان کړل دي خلکو دا خلق دا گمان کوي ایترکو چې دی بپرې خو دي شي اي یقولوا پدې وینا باندې آمنا چې موږ ایمان راوړل وهم لا یفتنون پدې باندې امتحان بن کول کی آیا د خلکو دا خیال لې چې دی بدغه سي پرې خو دي شي راغل فارم ډکړل د ایمان د اسلام زه مسلمانم راغل فارم ډکړل مدرسه کې داخل شو نو دی وای ما باندې امتحان بنه کولې کی ولی بنه کی امتحان برازي تبسکه دغه سی وخت بنه تیرې عمر بدغه سی نه تیرې تا باندې امتحان بکیږي سبکه سهار وختي دا ټیم به مقرري هغه لبزان رسه او دې نه رساو نو امتحان کې رو کته کېږي الدغه من جاهد فإنما يجاهد لنفسه وي نیواز په دې نه خلاصيږي ما هو فارم نکړل ما هو داخله اغستی دا داخله دی اغستی دا اوس بکار کې ایمان دی راوړل نو اوس بکار کې
سکار دے نو کنور کارونه یی وخت په وخت باندې سبازي کارونو ویناګانی کولې کی نشتی نو د سحر مزده ماسپخین مزده د مازیګر مزده د ماخام ماستن منځونه دي دغه سي کارونه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق سچ کې د پیغمبر طریقې مطابق بکې دکانداری کې د پیغمبر په طریقه به کې عبادت کې د پیغمبر په طریقه به کې کزمیداری کې د پیغمبر په طریقه به کې پیغمبر طریقه معلومه کړه څوک چې کم یو کار کوي نو د طریقه معلومه دکانداری دا داغه طریقه معلومه زمیداری دا داغه طریقه معلومه بل مزدوری دا داغه طریقه معلومه هغه طریقې باندې بکی کنه امتحان بکولې کی د باندې نو حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا آیا ګمان کړل دي خلکو ګمان کوي دا خلک ایترکو چې پرې بخو دیشي د پرې بخو دیشي دي دغه سي ای یقولوا سپدې وینا باندې آمنا چې موږ ایمان راوړل وهم لا یفتنون په دې باندې امتحان بنه کولې کی ولقد فتن الذين من قبلهم يقين امتحان کړي موږ پاکستان باندې من قبلهم چې دینه مخکیو فلا يعلمن الله الذين صدقوا نو خامخا کار کوي الله کسان چې رښتیا ویلي رښتونی دي ولا يعلمن الكاذبين خامخا الله کار کوي دروغجن بای سره دې پاره می ډکړل د آمنا پاره می ډکړل اسلام پاره می ډکړل زم مسلمان وي نو مخکې چې کوم خلقو ناغه لازمیه لیکنا داغي امتحانات او ورسخو ایو صحابي وي هغه صحابي هم داسې ده چې رستو دور کې داغه نه چاته پوسو کو وېتا د اسلام د پاره څه کړلی څومره سختي برداشت کړلی هغه زموږ املا وګورا ملای چې ولا لمنې دي چوتکړه وېکتا نا ټول ډوغلي هغه دا ولې دا سړی ملادي شي هغه د کافرانو ور به بلکو سکروټي به راوړي نو سکروټي به خورې کړي او زه به پسم لولم لپاسا او لپاسا باندې ما کې ناستو لپاسا به ګټه کې خودا زما د وینو د زو د وجنا هغه سکروټي بمړې شوې هغه سکروټي زما په بدن کې نه وتی دا ډوغلي شو هغه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډډه لګول وا باجو کې سره دیوال ته یا بل څه ته ډډو لګي چکلا سره داسې خبره واوري جورانی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا پوښتنه یا رسول الله امداد بکل راځي دا موږ خو د خلکو د کافرانو لري تنگ کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا باندې شيري تاسو باندې خلاصه راغلي نه دي امخینی خلق کیو قران کریم کې تذکرہ کوي احسب الناس ترى دلته کې هم دا تذکرہ کې نو خیال ته کې ذکر کړلی آیا د خلکو دا خیال لې ستاسو دا خیال لې چې دغه سه جنت تلاړ شي امتحان باندې کی نال د کې ویلو مخکینی خلق کیو مخکینی امتونه اغي زلزلو اغي جړه قوله شوی حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله روایت بل راځي تاسو دا خیال چې موږ د جنت تلاړ شو او تر اوسه پورې الله ښکارا کړی نه دی الله بخکارا کړی نه هغه خلک چې jihad کړل اب الله ښکارا کړی نه ستاسو نه الله خلق ښکارا کړی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فمنهم من يمشط بامشات الحديد بعض خلق پکې داسیو
چې د وسپنو په منګزو باندې دا غینه غوخي جدا کړی شوی دا اډو کې یو د سرمنو نه دا غینه غوخي جدا کړی شوی د وسپنو په منګزو باندې او بعضی پکې داسیو چې عرب راوړې شو او دیوی پزماګه کې خخ کو کنده به کنلوا پای کې به کته کو او عرب ولم ويوزع المنشار على مفرق راسه عرب راوړه د سر په منځ به کې خودا وينشار الى القدم او د قدمه پورې به ارکو دغه سي حال په هغه باندې راغله تا وایي چې تاسو لا خو هیڅ نه نشي ویلا تاسو باندې لا تکلیفونه هندي راغلي دا هغه خلکو تکلیفونه تو وګورئ په خلک په عربانه ارکړې شي دي په وسپنو په منګزو باندې داغینه غوخي جدا کړې شي ما او تا چې وګورو ما او تا سکړلی د دین لپاره ما او تا سکړلی درسه د مور په غیګه کې ایمان راته ملاو شوه ده او هغه لګیایو نو موږ دې جو هغه هم الحمد په ټوپونو قل هو په تیند کو هغه شان دیګه موږ موږ کو او موږ موږ مانځه په سیر نه ده نور کارونه هغه زموږ دین په طریقه باندې نه دي جمعه ته راتله زموږ دین په طریقه نه دي څنګه لکه عبادت لازم عبادت لزی چرته زی وې دا الله کور ته زم کنه نه الله کور ته جراش دا الله کور حق ته ادا کړل دا الله د کور حق نه ادا چا ادا کړل دلته کې راشي ټوپونه وای دلته راشي شر شور جوړل او دا الله کور دې است आवाज په کې څنګه چوتي یعنی یادي غپ لګي پکې نه الله په کور کې غپ لګي نو چې ګورې نو یبا نوم بد دین اخري او کوي به دي ال کسانو جنگو الګوي په سوټي وها نو سوټه وسرو نال دغه هغه چې په دغه سوټي باندې گزارو کو بل وته وی الګ نوم د سوټي اخلي گزار په لوړ کوي نن زمونږ هغه حال نه منګ نوم اخلو د دین نوم اخلو د عبادت او کو په خپل ولقد فتن الذين من قبلهم یقین امتحان کړل موږ په هغه سانو باندې چې دینه مخکې په علم ان الله الذين صدقوا نو خامخ کار کوي الله هغه سان چې رښتونی دي رښتیا ویلي ولا يعلم ان الكاذبين الله کار کوي دروغجن الله دا کار کوي امتحان سره پار کوي الله ته ندي معلوم الله پکې پاس او پیل معلومي زکه امتحان کوي نه الله ته معلوم دي خو الله دې خلقو تخکارا کوي ام حسب الذين يعملون السيئات آیا ګمان کوي هغه کسان چې عمل کوي د بدای سبقونا چې دی به زمنګ نمخ کی ورتیر شي دی به تیر شي دی به منډي کی او به تختی الله ما بشاده پاتې کی دیسی به وشي نشي کېده د دې دا خیال چې زب ډیر شي خلق بې د نور خلق وم صلی الله روزي زما سمخه بوزي ما بسره موزي دا دې خلقو خیال له سچ کوي لګیا دي کوي او خیال دا دې چې داسې بوشي داسې نه کیږي تب مخ کې ورتیر نشي د الله نه بخلاص نشي او بنه تخته سا ما يحكمون ډیر بد یاسي دا خلق کم فیصله کوي من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت کله چې ته دین بیانې مسله بیانې طالب خلق دمکی در کوي مولی سیب دے او مولا غلے شگورے کہ غلے کېږي نه مړ بدی کو پلار کی به تو ودریو سبو کو پدې منبر باندې ولاړې په منبر باندې ناس او بدی ولو داغه مې کتر ارتاو کو مولا دې الله باندې یقین نشتی یو دې غلې شي الله وی غلې کېږي ما من کان یرجو لقاء الله سوچ امید لري د ملاقات د الله یو پیر خو بځې کنا مرګ شته کنيشتي نو مرګ خودیس یو شی دی چې هغه هر څوک مني کافر یې مني خو هغه تا بیا دوباره ژوند مسلمانی مني کافر نه مني
نو من کان یرجو لقاء الله نو سوچي یقین لري د ملاقات د الله فإن اجل الله لآت یقینا نیټه د الله خامخارات لونکی دا ابرازي نیټه براشي هم په هغه نیټه باندې بمړي نیټه نمخ کې نشي مړ کېده او نیټه باندې مړې نو په غیرت چې مړ شنو خدا گزار چې خوري نو پسینه وخرا دا سینه په شابانه گزارو خوري نه فإن اجل الله لآت نیټه راتلون کې دا پاغي باندې بمړي نو په غیرت مرشه دا الله په دین باندې مرشه دا الله په کور کې مرشه وهو السميع العليم الله دې اوریدون کې پوها نو ځمانه به بس کو ورپسې امتحان نو شروع کیږي او تذکرہ بیاوش الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا ګمان کوي دا خلق چې دی با دغه سے پرې خو دې شي یقولو صرف په دې وینا باندې آمنا چې موږ ایمان راوړل وهم لا یفتنون بدی باندې امتحان نه بن کی ولقد فتن الذين من قبلهم یقین امتحان کړل موږ پاکستان باندې چې نه مخ کېو فلا يعلمن الله الذين صدقوا نو خامخا کار کوي الله کسان چې رښتونی دي رښتیاي ویلي ولا يعلمن الكاذبين او خامخا کار کوي الله دروغجن ام حسب الذين يعملون السيئات آیا ګمان کوي هغه کسان چې عمل کوي د بدای اي يسبقونا چې دی بمخ کې زمنګ نو ورتیر شي سا اما يحكمون ډېر بد دي چې دی کومه فیصله کوي من کان يرجو لقاء الله سوچي یقین لري په ملاقات د الله فإن اجل الله لآت یقینا نیټه د الله راتلون کې دا خامخا راتلون کې دا وهو السميع العليم الله دې اوریدون کې پوها الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي